بسم الله الرحمن الرحیم. واجب الاحترام سامعین و ناظرین، دا کوم عشره چې شروع ده دې ته عشره د ذوالحجې هغه ویلی شي. د دې عشرې اهمیت او فضیلت بیانولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ګڼ شمېر احادیثو کې دې فضایل بیان فرمایلی دی. قرآن کریم کې الله جل شانه والفجر ولیال عشر په دغه لسو شپو باندې رب کائنات قسم فرمایي دي دپاره چې زما بندګانو ته د دغه مبارکو شپو ورځو عظمت او اهمیت معلوم شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دغه شپو چې کوم دا لس ورځو چې کوم عشره ده، په دې عشره کې چې څوک د یوې ورځې اهتمام کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق رب کائنات هغه ته د یو کال د روزې اجر او ثواب ورکوي. خصوصا په دغه کې د دې عشرې چې کوم نهمه ورځ ده یوم عرفه چې ورته وایي، چې هغه په دنیا کې مختلفو ملکونو کې مختلفو اوقاتو کې راځي. په دغه یوم عرفه باندې چې کوم مسلمان د روزې اهتمام وکړي، حالانکه یوه روزه ده، که موږ تاسو لږ مجاهده وکړو، مشقت وکړو، دا روزه وساتو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د دې روزې د برکته د الله جل شانه د ذات نه زه دا امید ساتم چې زما تیر شوي یو کال او راتلونکي یو کال ګناهونه الله تبارک وتعالی د دې برکت او معاف کړي. او دویم ټول نه اهمه خبره دا ده، څرنګه چې موږ تاسو په دې مبارکو ایامو شپو ورځو کې د الله ذکر او عبادت دا ډېر وکړو، بل طرف ته موږ تاسو ځان د ګناهونو نه بچ وساتو. څرنګه چې عام ورځو کې ګناه کول ګناه وي، هغه ګناه کچرې د مقدسو ایامو کې مبارکو شپو ورځو کې هغه ګناه وکړی شي، نو د هغې هغه وبال او د هغې هغه نحوست د هغه ګناه هغه لوی چې دغه نورم زیات شي. لہذا دغه مبارکو شپو ورځو قدردانی پکار دی. دې ته شعائر الله وایي، ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. د شعائر الله تعظیم کول دا د زړونو د تقوا نښه وي. یو طرف ته د عباداتو اهتمام وکړو، بل طرف ته د ګناهونو نه، د معصیاتو نه، د نافرمانۍ نه، د بدنظرۍ نه، د غیبت نه، د چغلي نه او دغسې قطع تعلقات نه، نفرتونو عداوتونو نه ځان بچ وساتو. خپل ګناهونو باندې د حسرت او د پښمانتیا او د ندامت اظهار وکړو، او د دې مبارکو شپو ورځو چې کوم فضیلتونه دی، برکتونه دی، په دې طریقې سره موږ تاسو هغه حاصل کړو. الله تبارک وتعالی موږ د عمل توفیق را نصیب کړي. وما علینا